بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 162 نمبر درس دی او د عوامل لفظي دویم قسم افعال عامله شروع دی. په افعال عامله کې مونږ ډیر بحث وکړو. پکې فعل لازم هم وي، بیا هم فعل متعدي وي. فعل لازم هغه فعل ته وایي چې صرف په فاعل پوره کیږي، یعنی د مفعول به هغه ته ضرورت نه وي. او فعل متعدي هغه ته وایي چې هغه ته د مفعول ضرورت وي، فاعل هم وي پکې او ورسره د مفعول هم ضرورت وي. نو مفعول بیا داسې فعل متعدي کې داسې فعلونه شته چې هغه ته صرف د یو فعل ضرورت وي، د یو مفعول ضرورت وي. فعل متعدي لکه ضرب زید عمرا، ٹھیک شو، نو دته صرف د عامر ضرورت شو، دا یو مفعول به شو. پکې بیا بل بیا داسې فعل متعدي پکې شته چې هغه ته د دوو مفاعیلو ضرورت وي، نو هغه کې یو ذکر کول او یو نه ذکر کول هغه پکې جایز دي. لکه اعطیتو د باب اعطانا چې راشي کنه، نو د هغې نه لکه مثلا اعطیتو زیدا درهما، ما زید له درهم ورکړه. نو که دې کې صرف یو مفعول ذکر کړي او یو ذکر نه کړي، یو پکې زید دغه د مفعول دی او یو پکې درهم مفعول دی، نو که دا زید پکې ذکر نه کړي او صرف دونه وي اعطیتو درهما، نو هم صحیح دی. او که داسې وي چې اعطیتو زیدا، ما زید له ورکړه، هم صحیح دی. ٹھیک شو، که اعطیتو زیدن دی وي او که اعطیتو درهمن دی وي او که دوانه ذکر کې هم صحیح دی، جایز دی. ٹھیک شو. بیا پکې یو داسې فعل متعدي دی چې هغه دوه مفعولونه غواړي، خو هغې دواړو کې یو هم نشي حذف کولی، دوانه ذکر کول لازمي وي، نو هغې ته افعال قلوب وایي. نو دا افعال قلوب چې دي دی دغه غواړي، دوه مفعولونه غواړي، یعنی دا په مبتدا او خبر باندې داخلیږي، او دا مبتدا دا ځان له مفعول اول کې او دا خبر چې دی دا مفعول ثانی کې. لکه علمتو یا رأیتو سعیدا نائما، سعید نائم چې دی سعید اوده دی، ٹھیک شو، یا اوده کېدو والا دی. سعید نائم، سعید مبتدا، نائم خبر. د دې نه مخکې رأیتو وګوره ولیکه، نو رأیتو سعیدا نائما، نو دا سعیدا مبتدا او دا مفعول اول شو او نائما مفعول ثانی شو. نو دې کې یو مفعول هم نشي حذف کولی. ٹھیک شو. نو دا داسې فعل متعدي دی چې دته د دوو مفعولونو ضرورت دی او افعال قلوب هغه اووه دي. دې نه مخکې درس کې مونږ هغه ښه تفصیل سره ذکر کړي دي. ښه جي، اوس د فعل متعدي بسې مفعول، یعنی داسې فعل متعدي چې هغه درې مفعولونه غواړي. ٹھیک شو، درې مفعولونه غواړي. فعل متعدي بسې مفعول، سې درې ورته وایي په فارسی کې. ٹھیک شو، داسې فعل متعدي چې درې مفعولونه غواړي. ٹھیک شو، نو دا مونږ تعریف ولیکو. فعل متعدي بسې مفعول داسې فعل متعدي ته وایي، داسې فعل متعدي ته وایي چې درې مفاعیل غواړي. مفاعیل دا د مفعول جمع ده. ٹھیک شو، نو درې مفاعیل غواړي. او داسې فعل متعدي دا دي، او داسې فعل متعدي چې درې مفعولونه غواړي، نو هغه دا دي. ګوره جي، یو اعلمه، دا اعلمم ګوره یو عالمه دی. عالمه معنی ده ما وپېژنده، اعلمه معنی ده ما وښوده، یا ما چاته یعنی ما چاته زده کړه. ٹھیک شوه، یا ما چاته وښوده، میں نے سکھایا یا میں نے دکھایا، اردو کې وایي. نو اعلمه، ارا، انبأ، اخبرا، خبرا، نبأ، حدثا، دا ټولو معنی ده بل ته خودل. د اعلمه معنی ده ما بل ته وښوده، ارا معنی ده ما بل ته وښوده، انبأ معنی ده ما بل خبر کو، اخبره معنی ده ما بل خبر کو، خبره معنی ده ما بل خبر کو، نبأ معنی ده ما بل ته خبر ورکو، حدثه معنی ده ما بل ته خبر ورکو. د دې ټولو یو معنی ده. ٹھیک شوه. نو ګوره جي، لکه اعلمتو ما یقین بل ته وکړو، یعنی ما بل ته وښوده، زیدن ما زید ته وښوده. ٹھیک شوه. اعلمتو زیدن ما زید ته وښوده، عمرن فاضلا چې عمر فاضل دی. ٹھیک شوه. نو دا اعلمتو چې دی که نه، نو دا د اعلمه باب نه دی. نو چې کله د اعلمه باب نه د باب تفعیل نه وي، اعلم یعلم اعلاما، افعل یفعل افعال، باب افعال نه دی، افعال نه. نو چې کله د باب افعال نه چې کله یو صیغه راشي، نو د باب افعال معنی ده بل ته دا سیز خودل، بل کس بل ته خودل. نو اعلمت زیدن ما زید ته اخوده،
मैंने ज़ैद को दिखाया या मैंने ज़ैद को यकीन दिलाया या मैंने ज़ैद को बतलाया ठीक छो मा ज़ैद त उवी मा ज़ैद त उवी या मा ज़ैद त उखुद या मा ज़ैद त यकीन में वर्ता वर्को यकीन में वर्ता वर्को چې عمرا فاضلا عمر فاضل دے نو ګوره دا اعلمت دا فعل فاعل دے نو دې ته وای چې کله اعلمت فعل او فاعل په یو صيغه کې وی کنه نو هغه ته فعل با فاعل فعل با فاعل ٹھیک شو دا زیدا مفعول اول عمرا مفعول ثاني او فاضلا مفعول ثالث ګوره دا اول زیدن اول مفعول شو عمرا دویم مفعول شو او فاضلا دریم مفعول شو نو دا اعلمت وګوره دا درې مفعولونه غواړي دا اعلمت فعل فاعل له او دا زیدن مفعول اول بیا دا عمرا مفعول ثانی او بیا ورپسې دا فاضلا مفعول ثالث نو ګوره دا د فعل درې مفعولونه وغوسته نو اعلمت فعل با فاعل یا فعل فاعل ٹھیک شو اعلمت فعل با فاعل نو فعل د خپل فاعل دا تا ضمیر مرفوع لفظا یا مرفوع محلا فاعل تا مرفوع محلا فاعل ٹھیک شو نو دا فعل با فاعل فعل د خپل فاعل او مفعول اول مفعول ثانی او مفعول ثالث سره جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو نو دا اعلمت چې دا هم د معنا دا بل ته خودل یا ګوره اعلم الله زیدا الله زید تو خود یا الله زید تو وی یا زید الله پاک زید تو خود اعلم الله زیدا عمرا عالما الله زید تو خود الله پاک زید تو خود چې عمر فاضل دی اعلم فعل دی دا الله مرفوع لفظا فاعل زيدا مفعول دا منصوب لفظا مفعول اول دا عمرا منصوب لفظا مفعول ثاني او عالما منصوب لفظا مفعول ثاني ثالث مفعول ثاني ثالث نو اعلم فعل د خپل فاعل او د دریوانو مفعولونو یا مفعول اول او مفعول ثاني او مفعول ثالث سره یا فعل د خپل فاعل او د خپل مفعولونو سره د خپل دریوانو مفعولونو سره جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو جی نو ګورئ اوس کته وویل چې اعلم الله زیدا یا وویل ارى الله زیدا انبأ الله زیدا اخبر الله زیدا خبر الله زیدا نبأ الله زیدا حدث الله زیدا عمرا فاضلا نو د دې یو معنی ده که اعلم الله زیدا عمرا فاضلا الله زید تو خود چې عمر فاضل دی عمر عالم دی ارى الله زيدا عمرا عالما الله زید ته اخود چې عمر عالم دی اخبر الله زيدا الله زید ته خبر ورکو یا الله زید ته اخود یا الله زید ته اوی چې عمر عالم دی خبر الله زيدا الله زید ته خبر ورکو یا الله زید ته اوی ٹھیک شو نو عمر عالم دی نبأ الله زيدا عمرا عالما الله پاک زید ته اوی یا الله پاک زید ته اخود
چې عمر عالم دی. حدث الله زیدا عمرا عالما، الله زید ته وښوده چې عمر عالم دی. ٹھیک شوه. نو ګورئ جي د دې ټولو یو معنی ده اعلمه. د اعلمه چې کومه معنی ده هغه د ارا، انبأ، اخبره، خبره، نبأ، حدثه، د دې ټولو مقه یو معنی ده. ٹھیک شوه. اعلمت زیدا عمرا فاضلا. ښه بیا ووې اریتو دا د اریتو دلته شته دی. اریتو عمرا خالدا نائما. ٹھیک شوه. نو اریتو دا فعل فاعل دی، فعل فاعل دی. عمر مفعول اول، خالدا مفعول ثانی او نائما مفعول ثالث. ٹھیک شوه. دا درې وانه مفعول به دي او دا عمرا مفعول به دی، خالدا مفعول به دی، نائما مفعول به دی. ٹھیک شوه. دې کې نور مفعولونه نشته. نو دا اریتو عمرا خالدا نائما، ما عمر ته وښوده یا ما عمر ته ووي چې خالد اوده دی، اوده کېدو والا دی. یا ووې دا انبأ ووایه نبیت عمرا خالدا نائما، ما عمر ته وښوده چې خالد اوده کېدو والا دی. اخبرتو. ٹھیک شوه. نو اخبرت عمرا خالدا نائما، خبرت عمرا خالدا نائما، نبأت عمرا خالدا نائما، حدثت عمرا خالدا نائما. دا ټول یو معنی ده چې ما عمر ته وښوده یا ما عمر ته ووي. ٹھیک شوه. چې خالد اوده دی، ما عمر ته ووي چې خالد اوده دی. دا اعلمت مانم ده ما اووي. ٹھیک شوه. یا ما وښوده، دواړه معنی، ما اووي یا ما وښوده، دا د دې ټولو افعالو معنی ده. ٹھیک شوه. لکه اعلمتو. نو ګورئ دا اعلمتو فعل متعدي دی، دا اریتو فعل متعدي دی. څه شی دی؟ فعل متعدي. او دا تو ضمیر مرفوع محلا فاعل. تو ضمیر دا تو به بیا نه وي، دا به تا ضمیر مرفوع محلا فاعل. دا تو ضمیر دا فاعل شو، دا عمرا مفعول اول شو، خالدا مفعول ثانی او نائما مفعول ثالث. ٹھیک شو. دا مفعول اول دی. نو دا اریتو فعل د خپلو دریو وانو مفعولونو سره جمله فعلیه خبریه شوه. اریتو فعل د خپل فاعل او دریو وانو مفعولونو سره. دا اریتو فعل متعدي د خپل فاعل او مفعول اول، مفعول ثانی او مفعول ثالث سره، دې سره دا جمله فعلیه خبریه شوه. جمله فعلیه خبریه شوه. ښه جي. دا خو دا خبره وشوه چې مفعول فعل متعدي داسې مفعول ته وایي، فعل متعدي بسې مفعول، فعل متعدي بسې مفعول، داسې فعل متعدي ته وایي چې هغه درې مفعولونه غواړي. نو ګورئ دا اریتو فعل متعدي دی. نو دا وګوره یو مفعول دا وغوسته عمر، یو مفعول خالد دی، یو مفعول نائم دی. ٹھیک شوه. نو دا چې دی دا درې وانه مفعولونه غواړي. نو دا مفعول فعل متعدي بسې مفعول دی. ښه جي. اوس که چرته دا فعل متعدي نه دی، دا فعل متعدي دا که مجهول کې کنه، مجهول دا خو معروف دی. اوس که دا مجهول کې کنه نو د ده دپاره دا عمر نه دی، دا عمر ولا نائب فاعل جوړولی شي. ٹھیک شو جي. یا به پکې دا عمر نائب فاعل جوړی. بهتره خو دا ده چې دا عمر اولنی چې دی دا مفعول اول چې دی دا بهتره ده د ټولو نه زیاته چې دا نائب فاعل جوړ شي. که دا ورله نائب فاعل نه جوړی که نه نو بیا به دا مفعول ثاني به ورله نائب فاعل جوړی. خو دا مفعول ثالث ورله هرگز نه جوړیږي. کله م ورله دا مفعول ثالث چې دی که نه دریم مفعول دا کله م ورله نائب فاعل نشي جوړېدی کله چې دا فعل متعدي مجهول کې. ٹھیک شو. اوس خو مجهول نه دی نو اوس پکې په دې کې دا تا ضمیر مرفوع محلا دا ورله فاعل دی او دا عمرا مفعول اول دی، خالدا مفعول ثانی دی او نائما مفعول ثالث دی، دریم مفعول دی. نو دا اریتو فعل د خپل فاعل او درې وانو مفعولونو سره جمله فعلیه خبریه شوه. نو دا زمونږ د متعدي بسې مفعول د دې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.